اسې د لر و بر نارې لګوي، اسې دا ناره لګوي چې پښتون یو وینه دی، یو جسم دی. اوس چې کله هغوی مجبور شو، ته د هغې مجبوري نه غلطه فایده اخلې. دغه تکلیف په هغې راغلی دی، کیدای شي سبا دا تکلیف په تا باندې راشي. دغه افغانیان ورونه چې ځي دوی سره مرسته وکړي، دوی سره تعاون وکړي، چا سره به کرایه نه وي هغه ته کرایه ورکړي، یو ښه خبره ورته وکړي چې هغه تاسو نه خوشحال لاړ شي. دغه شپو ورځو کې زموږ ستاسو افغانیان ورونه خپل ملک ته روان دي، هغوی اکثر څیزونه خرڅوي، خو زموږ خلک په کم قیمت ورنه اخلي. ورته وایي چې دا څیز ما باندې په کم قیمت خرڅ کړه، کنې نه یې اخلم، او هغه مجبور دي، هغه به یې خامخا تا باندې په کم قیمت خرڅوي، ځکه دې ځای نه هغوی دا څیز وړی نه شي. او زموږ دغه خلک د دوی مجبوري نه غلطه فایده اوچتوي. یو څیز به د 50,000 وي او دی به ورته وایي ما ته په 10,000 راکړه، ولې هغه مسلمان نه دی، هغه دې ستا ورور نه دی. دغه تکلیف په هغې راغلی دی، کیدای شي سبا دا تکلیف په تا باندې راشي. کوم زموږ افغانیان وروڼه چې دې ځای نه ځي، دوی نه په کم قیمت څیز مه اخلي، دوی مجبوره دي خپل پوره قیمت ورکوي. اسې د لر و بر نارې لګوي، اسې دا ناره لګوي چې پښتون یو وینه دی، یو جسم دی. اوس چې کله هغوی مجبور شو، ته د هغې مجبوري نه غلطه فایده اخلې. دغه افغانیان وروڼه چې ځي دوی سره مرسته وکړي، دوی سره تعاون وکړي، چا سره به کرایه نه وي هغه ته کرایه ورکړي، یو ښه خبره ورته وکړي چې هغه تاسو نه خوشحال لاړ شي. او که ته ویر شي یو څیز د 50,000 دی، ته ورته وایي چې دا ما ته 10,000 کې راکړه، د دغې زړه باندې به څه تېرېږي؟ او بیا ته ځان ته وایي چې زه مسلمان یم. ای د مسلماني صرف کلمې کې بند دی چې ته کلمه وایي مسلمان یې، که کارونه به دې مسلمان کوي. خو الله دې موږ معاف کړي، نن سبا مسلماني مسجد پرې خاص دی، چې مسجد نه بهر وځي مسلماني نشته، یا د بل مسلمان غوښې خوره، د هغې وینې څښه.